د وزیرستان کې چې کوم ظلم روان دی عن قریب په بندو کې به یو لوی د امن مارچ کېږي او پاکي پر حافظ نعیم الرحمن صاحب شرکت کوي. دا خو زما په خیال سره تاسو غلط فهمي ده یا غلطه پروپاګاندا شوې ده. ته امن پکار دی او زمونږ ماشومانو د ویني بدله مو ته پکار ده. د قوم ته او ملک ته او خپل ماشومانو ته او د سکولو بچو ته هغه تحفظ نشي ورکولای. نو داسې خلک د اقتدار او د حکومت کولو اهل نه دي. نن هم تاسو وګورئ چې کم د ډرون حمله شوې ده نو په هغه کې د ټولو نه اول چې څوک رسیدلی نو هغه جماعت اسلامي دی. کدلته کې د جماعت اسلامي سیاسي لحاظ سره که شفاف الیکشن وشي نو په شفاف الیکشن کې ان شاء الله جماعت اسلامي او کلین سویپ. نن چې زمونږ د کم پروګرام وشو د تحصیل شب قدر تحت دې کې الحمدلله د جماعت اسلامي په ګڼ شمیر سره کارکونان او ارکان جماعت اسلامي شامل وو او په دې پروګرام کې دا زمونږ ماهانه یو پروګرام په دې حواله سره کېږي چې مونږ د خپل کارکونانو تربیت په دې کې مقصود وي او په دې کې زمونږ چې څومره ذمہ داران دي دا غ ذمہ دارانو چې هغه ته کم کار په 13 میاشتې حواله شوی دی د دعوت او د تبلیغ او د الخدمت کار د ټولو کارونو جایزه غسته کیږي. الحمدلله په دې وجه باندې د جماعت اسلامي تنظیم ژوندې ده همیشه د پاره په هر حالت کې جماعت اسلامي په میدان کې موجود دي. په دې حواله سره نن سبا چې بنن دور کې کوم حالات روان دي په دې ټوله صوبه کې د بدامنۍ او لهر شروع شوه ده څنګه چې د هندستان سره د جنگ نه پس الحمدلله الله رب العالمین پاکستان ته یو فتح او نصرت ورکړی دی. دغه نه فورا بعد په صوبه کې پیکه کې خیبر پختونخوا کې د دهشتګردۍ او لهر راغلی دی. مونږه په شدید الفاظ سره دغه دهشتګردو مونږه مذمت کوو او مونږه د حکومت نه او د اصحاب اقتدار نه دا مطالبه کوو چې تاسو په خپل ملک کې چې کم د دهشتګردۍ د لهر دی د دې د روکتام د پاره भरपूर کوشش وکړي او دا وګورئ چې کم خلک په دې دهشتګردۍ کې ملوث دي هغه کې فری کردار ته ورسوي او که په دې کې په خپل حکومت ناکام دي نو دا د هغه په خپل ذمہ داری جوړیږي چې هغه استعفا ورکړي ځکه چې هغه قوم ته او ملک ته او خپل ماشومان ته او د سکولو بچو ته هغه تحفظ نشي ورکولای. نو داسې خلک د اقتدار او د حکومت کولو اهل نه دي. په دې کې زموږ وفاقي حکومت هم برابر شریک دي او په دې کې زموږ صوبایي حکومت هم برابر شریک دي. موږ د هغه پرزور مطالبه کوو چې د دې مسلمانانو د دې ماشومانو د هغه د وینې تپوست وکړي شي او د هغه کم ظالمان چې دی هغه کې پر کردار ته ورسول شي. دا خو زما په خیال سره تاسو غلط فهمي ده یا غلطه پروپاګاندا شوې ده. څنګه اواز چې جماعت اسلامي په فلسطین کې د هغه مظلوم مسلمانانو په حق کې اوچت کړی دی او د اسرایل خلاف اوچت کړی دی. نن هم تاسو وګورئ چې کم د ډرون حمله شوې ده نو په هغه کې د ټولو نه اول چې څوک رسیدلی نو هغه جماعت اسلامي دی او نن په سوشل میډیا باندې او پرنټ او الکترونیک میډیا باندې چې د چا आवाज وشتيږي نو جماعت اسلامي امیر پروفیسور ابراهیم خان صاحب دی او هغه په دوه ټوک الفاظو کې دا ویل دي چې مونږ ته ګوټ طالبان او بیت طالبان او فوج دا ټول یو شی دی. مونږ ته امن پکار دی او زمونږ ماشومانو د ویني بدله مونږ ته پکار ده. نو لہذا واحد جماعت اسلامي دی چې هغه الته کې د ریلیف کارم کړی دی. د جماعت اسلامي چې څومره کم زیات आवाज راشي الته کې आवाज موچت کړی دی او دغه خلاف چیرې مظاهریم کړی دي او ان شاء الله دغه خلاف به د وزیرستان کې چې کم ظلم روان دي عن قریب په بندو کې به یو لوی د امن مارچ کېږي او پاکي پر حافظ نعیم الرحمن صاحب شرکت کوي. نو دا خبره غلط را جماعت اسلامي پاکي د جماعت اسلامي نه علاوه نور دي څوک چې لکه دغه حق आवाज اوچت کی د دهشتګردۍ خلاف आवाज اوچت کی واحد جماعت اسلامي نه आवाज اوچتای. کدلته کې د جماعت اسلامي سیاسي لحاظ سره که شفاف الیکشن وشي نو په شفاف الیکشن کې ان شاء الله جماعت اسلامي او کلین سویپ کوي او جماعت اسلامي مزید هم ترقی کوي او په دې لحاظ سره هم د جماعت اسلامي او د شب قدر نامونګه مطمئن یو چې دلته کې زمونږ دعوتي سرګرمیانې زمونږ تحریکی سرګرمیانې زمونږ د خدمت سرګرمیانې په ډیره خطرې قبان روان دي. ان شاء الله دا به مخ په وړاندې باندې زی او ان شاء الله د شب قدر او جماعت اسلامي مزید ګډ جوړیږي.